أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. اول سپارہ دا سورة البقرہ آیت نمبر دے شپږ دیرشتم نمبر. د حضرت آدم علیہ السلام هغه واقعا دلته روانه وا دیزه تا خبره را رسیدلی و چې حضرت آدم علیہ السلام ته الله ویلی چې جنت کې اوسېګا او بیا ولا بیبي حوا پیدا کړه یو لوی نعمت بل ورکړه یعنی تاسو دواړه په دې جنت کې اوسېږئ خو یو خبره ورته کړې و چې تاسو دا یو بوټي ورته وخدله هغه بوټي د غنمو بوټي او چې د دینه خوراک مکوي. نو د حضرت آدم علیہ السلام ذهن ته دا خبر راغله چې ردی بوټي نه خوراک هغه الله منع کړی دی. بیا دا سکارو شو چې شیطان دا خو الله ذلیل کړو د جنت نه را شړلو. نو دی شیطان قسم خوړلو چې زب بنی آدم او د الله چې نور مخلوقات دي دا وز ټول بیلارې کوم. ځکه الله په دې خوشاليږي چې یو انسان یو بنده هغه نیک عمل شي نیک اعمال شروع کی. نو شیطان د الله په مقابله کې دی هغه وای چې دا سکار د بنده نه واخلم چې الله په ناراض شي. نو دلته آدم علیہ السلام چې د کوم بوټي نه منع شوی وو نو شیطان راولګي د حضرت آدم علیہ السلام یې دوکه کړو. اصل خبره دا و چې الله آدم علیہ السلام د دنیا د پاره پیدا کړو نو د هغه د پاره یو ذریعہ یو بانه هغه الله برابر کړلا. نو آدم علیہ السلام دی بوټي له بخواله نو ورتلو جنت کې بغرزیدلو. نیوزل شیطان کوشش وکړو او وسوسه ورواچول آدم علیہ السلام ته او بیبي حوا ته او داسې خبره انداز برابر کړو وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین قسم ورکړو دواړو ته چې زستاسو د پاره د خیر خواهانو نیم دی شیطان. نو آدم علیہ السلام په یقین وکړو د هغه بوټي نه خوراک وکړو. نو الله دا غي تذکرہ کوي فازلهما الشیطان نو اخو یول دغه دوانه بیبي حوا او آدم علیہ السلام الشیطان شیطان عنها د دیونه په بارکی اخو یول دوکې کړل فاخرجهما نو بیا رو استل دا دوانه مما ده غزینا کانا چې دا دوانه جوړه خزه او خاون فيه پاغه جنت کې دا غزینا الله رو استل چې کله دوی د دیونه نه خوراک وکړو نو دوی چې کوم جنتی لباس اچولیو اغم تینا پریوتلو کم احسانات چې الله ال تپکړو هغه لباس زینت هغه ته ال پریوتل نو دوانه راو لګیدل چې وی قتل دوانه بربند شول. نو د جنت هغه پانی دونو پانی هغه راغونډولي خپل عورتونه په پټول اتم سپاره کې به تفصیلی دا واقعیا راشي. نو الله ورته حکم وکړ دی دوانو ته چې تاسو کوشي بس د جنت د اوسېدل اوس نه. اوله خبره دا چې دا آدم علی السلام ولې د بوټي خوراک وکړو نو دی خبره نه خدا ذهن ترازی چې آدم علی السلام د الله خبره ونه منله نعوذ بالله. نو د اغي مختلف جوابونه دي. یو جواب خدا دی امام بغوی رحمه الله هغه کړه دی افرمای چې آدم علی السلام ذهن ته دا خبر راغله چې هذه الشجره دکونه کما ونه چې الله تعالی اشاره کړې و چې د دې ونه نه خوراک مکوا
نو آدم علیه السلام د دې ونې نه خوراک ونه کړ، د دې په شان یو بله ونه وه د هغې نه یې خوراک وکړو. خو د آدم علیه السلام ذهن ته دا خبره راغلې وه چې الله خو زه د دقه ونې نه منع کړی ما، د نورو ونې نه یې منع کړی. نو دغه خبره یې ذهن ته راغله. دویمه جواب بعضې علماو دا کړی چې د آدم علیه السلام ذهن ته دا راغلی و چې دا هغه نهي تنزیهي وه، تحریمی نه و، حرام نه و، بلکې دا تنزیه هغه د بهتره خبره دا وه. آدم علیه السلام ته الله وایي ګورې بهتره طریقه دا ده چې ته د دې ونې نه خوراک ګورې ونه کړي. نو دې وجې نه آدم علیه السلام خبره ذهن ته دا راغلی وه. دریم جواب بعضې مفسرینو دا کړی دی چې شیطان کله قسم وخوړو او دوی له قسم ورکړه چې قسم په الله زه ستاسو خیرخوا یم، د دې بوټي نه خوراک وکړئ تاسو به همیشه په دې جنت کې، د دې نه به الله نه وباسي. نو آدم علیه السلام ذهن ته دا خبره راغله دا شیطان دله خو الله ډېره لویه درجه ورکړې وه، ځکه دا به بر اسمانونو ته خطو لاندې به کوزېدو چې کوم ځای کې خوښه وه. نو د آدم علیه السلام ذهن ته دا خبره راغله چې کیدای شي داسې څه حکم الله نازل کړی چې دا مخکینی حکم چې دا ونه مه خوره دا حکم الله منسوخ کړی او دا خبره الله ختمه کړی، ما ته پته نی او د شیطان ته پته وي. ځکه هغه آدم علیه السلام خو سیده ساده انسان و، هغه قسم وخوړو په هغه باندې اعتماد وکړو. نو دې وجې نه آدم علیه السلام د دې بوټي خوراک کړی دی. دویمه مسله ده چې آدم علیه السلام ته د شیطان دغه وسوسه یا دغه خبره دا په کوم شکل کړي. نو دې باره کې تورات د یهودیانو چې کوم کتاب دی تورات کې دا روایت راغلی دی چې دا د مار وردن نه وته دی جنت ته او د هغې په خوله کې دا شیطان ناستو. نو شیطان چې ناستو نو د هغه په خوله کې اول ته ورته هغه خبره وکړله، نو د مار په ذریعه باندې دا جنت ته دننه شو دا شیطان، ځکه دا خو الله د جنت نه ویستلی. یو روایت دا دی. دویم روایت دا دی چې شیطان دا د انسان په زړه کې وسوسه اچي، کدا موجود هم ني خدا د زړه ته داسې وسوسې را اچي، کدا په هر ځای کې موجود دی شیطان هغه وسوسه د انسان زړه او خیالاتو ته راځي. نو کیدای شي دوی ته په زړه کې دغه خبره ورچولي. نو دا هغه د آدم علیه السلام وښویولو. نو الله ورته حکم وکړ وقلنا مونږ وویلې اهبطو تاسو کوشئ بعضکم بعضې به ستاسو لبعض د بعضو دپاره به عدو دشمنانی. دې کې دې خبرې ته اشاره ده چې ای آدم علیه السلام ته دنیا ته کوشه تاله به الله اولاد درکوي. دا ټول انسانان بني آدم دا د آدم علیه السلام اولاد دی او په دې کې به بعضې د بعضو دشمنانی، لکه مسلمان د کافر دشمن، کافر د مسلمان دشمن. دا کرنګي بیا په مسلمانانو کې خپل دشمنی دی یو بل سره بغض او حسد نه لګي. نو دا د دې آیت هغه فیصله ده چې بعضې به د بعضو دشمنان وي. چې کله آدم علیه السلام هغه سکه خپل زامنو شو په هغې کې هغه دشمنی مخې ته راغلې واقع به راشي. ولکم او وی بستاسو د پاره فی الارض پس مکه کې مستقر هغه ځای د اوسېدلو ومتاع او فایده به وي الی حین تر یو وخت پورې. دلته یو سوال بل ذهن ته راځي چې حضرت آدم علیه السلام په جنت کې څومره وخت تیر کړه، ځکه هغه خو په جنت کې و به الله د جنت نه راکوز کړه. نو د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت ته فرمایي چې آدم علیه السلام په جنت کې د مازدیګر نه واله تر ماښامه پورې دومره ټیم تیر کړی دی، یعنی دومره وخت تیر کړی دی. خو ګوري دا د جنت مازدیګری دی، د دنیا مازدیګری نه دی. ځکه دې وجې نه حسن بصری رحمه الله تشریح د دې آیت کوي چې دا د مازدیګر نه واله ماښامه پورې دا دومره ټیم و چې لکه 130 سال 130 کاله عمر چې واخلي د دنیا د مازدیګر او د ماښام د جنت دا دومره ټیم جوړیږي لکه د دنیا حساب سره 130 کاله. نو آدم علیه السلام په جنت کې 130 کاله تیر کړو، بیا هغه د جنت نه راکوشو ځمکې ته. دویمه خبره دا چې آدم علیه السلام د جنت نه راکوشوی دی نو د ځان سره یې څه راوړي دي او که نه. نو بعضې روایاتو کې راځي لکه امام سودي رحمه الله فرمایي او چې د ځان سره یو دا حجر اسود کاڼی راوړی و. دا نن سبا چې بیت الله شریف په دې کونه کې ګوټ کې کم کاڼی لګېدلی هغه تور کاڼی حجر اسود دا پهله تک سپین کاڼی و. آدم علیه السلام د ځان سره د جنت نه راوړی و، خو د خلکو د ګناهونو د وجې نه هغه تک تور شو. نو یو کاڼی ځان سره دا راوړی و، یو د جنت هغه پاڼې راوړی وي چې په کومو پاڼو باندې آدم علیه السلام خپل عورت هغه پټ کړی و، خپله شرمګه هغه پټه کړې وه، هغه پاڼې د ځان سره راوړی وي. دا دوه څیزونه د جنت نه د ځان سره راوړي وو. دویمه مسله دا چې آدم علیه السلام دنیا ته راکوشوی دی، نو کوم ځای ته راکوشوی دی؟ نو یو روایت دا دی د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه نه، زمونږ نیا بیبي حوا رحمه الله
هغه چې وا هغه د سعودي کې چې کومه جده د جده دغه علاقه دي زه ته هغه را کوشي وا ځکه جده عربی کې ویل شي نیاتا نو دا د ټول انسانانو هغه نیا جوړیږي نو دا د جدي ته الله را کوزه کړي وا او آدم علی السلام د هندستان دحنه علاقه د دلته را کوز کړو او دویم روایت دا دی چې دا د کم عجم تفسیرونه دي لکه د عربونه د عجمیانو چې کم تفاسیر لیکلي دي دی وایي چې سریلانکا کې کومه جزیره ده سرندیب دا یو جزیره د سریلانکا کې آدم علیه السلام دلته را کوشوي دي او دا روایت صحیح مخکاری بیا د سکارو شو چې بیبي حوا خو په جده کې وا او آدم علیه السلام دلته په سرندیب سریلانکا کې نو د دې دوانو ملاقات څنګه شوه دي نو بیا دا دوانه د بیت الله شریف دی زه تراغل الحج د پاره بیت الله شریف کمره خو آباد وا دلته عرفات چې کم میدان دی په دې میدان باندې آدم علیه السلام او بیبي حوا دا دوانه ملاو شوی دي نو عرفات د عربی ټکی د دې معنی دا پیجندل نو په دې میدان باندې آدم علیه السلام او بیبي حوا یو بل پیجندل دي نو لہذا ملاقات شوی دی په دنیا باندې اولنې ملاقات نو دی وجنه دی میدان ته عرفات ویل شي نو دا خو اغزین شو الله فرمای فازلهما الشیطان نو اخوی ولدا دوانا آدم علیہ السلام او بیبی حوا الشیطان شیطان عنها د دیونی پبارکی د دی بوټي پبارکی فاخرجهما رو استلدا دوانا الله تعالی مما ده غزینا کانا چې دا دوانو فيه پاغي کې د هغه جنتنا وقلنا موږ ویلې د دوانو ته اهبتو تاسو کوشي بعضکم بعضی بستاسو لبعضین د بعضو د پارا عدوون دشمنان وی ولکم اوشتستاسو د پارا فی الارض پزمکه کې مستقرن اغزید وسیدلو دی ټکی نه دا معلومیږي چې اصل کې د آدم علیه السلام مسکن او د وسیدلو زی هغه جنت نو هغه دنیا وا ځکه الله وی دا زمکه دا مستقرن اغزید وسیدلو د استاسو ومتاع او فائدہ بوي دی دنیا کې اوسېدلو لکشان فائدہ بوي الہین تر یو وخت پورې سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله